سلامونه نیکې هیلې او احترامات کتونکو فاروق یم د پاکستان ولسمشر ویلي دي چې کوم کس 8,500 روپۍ د میاشتې ګټي یعنې د کوم کس یا د کوم کور چې 8,500 آمدنۍ دا په غریبانو کې نه دی شمار. نو د دې څخه ماته یو کیسه راپه یاد شوه. یو وخت یو مولوي صاحب نوې جوړه کپړې کړي وې، سپینې کپړې، بیا چې یې راوړې بیا چې د درزي سره د کور ته راوړې د واغوستل، نو د هغه کپړو چې کوم پرتوګ و دا پرده باندې غټ هغه درزي لږ غلط جوړ کړی و، اوږد یې جوړ کړی. نو بیا دا خپلې ښځې ته ویلې چې دا پرتوګ یې ډېر غټ را جوړ کړی دی، نو ته دا یو دیواین چې راکشنی که. هغه ورته سید بیا د چې دا بل رسار پوښتنه جوړ کړه چې ښځې ته زما شلوار کشنی کوي. هغه ویل یا زما خو ویر شو زه کشنی کوم شپې خو دا ډېر دی جمعې ته. بیا دا خپلې لور ته وویلې چې دا ما چې کوم د درزي څه شلوار راوړی دی دا اوږد دی، نو دا یو دیواین چې ته کشنی که. هغه ویل سیده بابا دا به خود وسي. د هغې بیا پسې هېر شوی. نو بیا بله ورځ د ورور ته وویلې غالبا سمار ورځ ده یا منګل ده چې دا زما پرتوګ ډېر اوږد دی، دا یو دویم چې کشنی کېدن غواړي. هغه ویل سیده بابا که دا به موږ کشنی کړو. بیا د دا دروسروسه ویره ده. نو راله په دې مابین کې د جمعې ورځ، اوس د جمعې په ورځ مولوي صاحب سپینې کپړې اغوندي، نوې کپړې جوړې کړي دي، ډېر خوشحاله دی. نو چې د 11 بجې چې مو راله په یاد ورغلی چې زما د سړي کپړې خو نو ما نه کې سیټ نیمه کې کشنی. وایي دې ورمنډه کله کپړې راواخیستلې کشنی یې کړې 2 انچه یا 3 انچه. نو دې چې بیا برته لاړه هلته یې وځړولې سرکۍ باندې لور له په یاد ورغلی چې یاره زما د بابا کپړې خو نو موږ نه کې کشنی. وایي بیا هغه ورغله چې راواخیستلې 2 انچه هغه پسې کشنی. چې هغه ورغله هغه لور هلته کپړې وځړولې. نو دلته د جمعې د لمانځه ټیم شو، مولوي صاحب نن سو غسل کوي. مژور له په یاد ورغلی چې هو خسر بابا خو دا ویلو چې زما کپړې پر ما ډېرې اوږدې دي، دلته د جمعې د لمانځه ټایم دی، هغه نو هغسې کشنی کړې نه دي. نو هغه هم ولاړه سوه، ولاړه هغه کپړې راواخیستې 2 انچه هغه کشنی. نو اخر کې چې مولوي صاحب راووتی خطبې له ځي یا د جمعې لمانځه له ځي، نو هغه کپړې چې واغوستې هغه پر ګوډو ولاړې وې. نو هر یو شراکتي 2 انچه کماوي. دغه رقم د پاکستان ګورنمنټ دی، که کله آرمي راشي هغه هم پر موږ ټیکسونه واچوي، ملک سموي، یو 2 انچه شلوار راکشنی کړي. بیا یې پیپلز پارټي حکومت رالی هغه یو 2 انچه کشنی کړي. بیا په دې باندې نون لیګ رالی هغه یو 2 کشنی کړي. پی ټي آی رالی هغه 3 انچه راکشنی کړي. او بیا اوس بیا شهباز شریف ته یا د پی ډي ایم حکومت یې بولي یا د نن بیا یو 2 انچه کشنی کړي. نو عوام به اوس چې شاوندي. نو د کینې که مقصد دا دی چې د دې ټیکسونه، د دې ظلمونه، د دې ګرانیانې دومرې زیاتې دي چې د غریب د زندګۍ د تېرېدو څخه پسې معنا پریشانه، خپل روزمره ضرورتونه نشي پوره کولی. 8,500 د نن سبا د ځوانانو د یوې هفتې خرڅ نه کېږي. د عام ګریلو د هغوی خو نو خلک شته چې هغه 8,500 روپۍ د میاشتې ګټي نه. عموما زه خبر درشه یم اوسط نو 8,500 روپۍ باندې به خلک څنګه ګزاره کوي. خدای د دې ته هم هدایت وکړي، موږ ته د دې هم هدایت وکړي. ولې کېدای شي زموږ اعمال ډېر خراب وي، پر موږ باندې داسې حکومتونه مسلط شوي.